د هارون الرشید بادشاہ دربار کې یو بزرگ سره ناست یو نیک انسان هارون الرشید اوبه وغوښتې یو براوړ نوکر ولا اوبه راوړ اوبه چې سیوړې هارون الرشید په خپل لاس کې واغشته دا بزرگ یو سره ناست سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه لوی د حدیث او عالم هم دی بزرگ هغه سلیمان ابن حرب رحمت الله علیه هغه ته بادشاہ سلامت لک صبر وکړو په مس هارون الرشید نیک سره هغه مجلس کې ودا بزرگان او نیکان خلق ناس او عالمان امام ابو یوسف رحمت الله علیه غوند سره دا قاضی القضات وی وګو مسکا لاس نیس کړي وته بادشاہ سلامت او تپوستنه وی چې تتګی شي او بو ته ضرورت پیښ شي اور ایک ځاتای او چرتم او بني صرف دقه یو ګلاس او بدر ته ملاویږي نور نه ملاوي دغه یو ګلاس او بدر ته ملاویږي نور چرته او بني نو دا ګلاس او بو ته په بیاله پسو پیسو بیوال دغه نور وبشتري او دغه چې تا ته ملاویږي خرڅي در باندې ویني مبادشي باور کم دا ګلاس او بو بیوال وی خبادشاه سلامت چې پنی مبادشي دا ګلاس او بواله او دا اوس کې او دا د بلاخې ته کې بندي شوبار نوزي د ګردو بیماری شي مثلا او در تر باندې راشي چې خدای متیاز می بندري او متیاز می نزي او یو حکیم درته و چې ما سره علاج شتا او هغه حکیم سره علاج بل چا سره ني او هغه حکیم درنه پیسې غوالي چې مال پیسې کړه متیاز در ما وباسم نسخه ته لیکم غرینا نو سونا دولت هغه حکیم لور کې هغه ګلاس وبدر نه په متیازو کې وباسي ویدانی مباسي بنور ورکم وی خبر چا سلامت پتو لګیدا استاد د ټوله بادشاہ قیمت یو ګلاس یو ګلاس اوبه قدر ته نه ملاویږي نیمه ورکې خو چې او بیا چې دا ګلاس ټیټه تلار شي او در ننوزي نیمه بعد سي بیا ورکې چې دا بدل نو د اوبو پیدا کېدل دا بیا د الله نعمت او بیا د اوبو چې د خېټې نوزي دا ډېر لوی نعمت ته پروردګار دیندا چا کې تشي متیازي بندي یې غټي متیازي بندي شي ورشه تاسو کې پل پوست شهري پل پوست انسان په وږي پل پوست ساروي خلق حلال کی نو پل پوست نه خوري سپوت ہے دا څه دا سپوت خلق پل پوست دا اینو خوري ظلم خوري او پل پوست داس یو شی چې خلق ته ځان په خوراک بدل کوي اکثر پدې پساخانو کې پل پوست خلق سپوت اچي پیه او ما ته یو څه خبره کوله پل پوست خرابو امریکای ته ورچی پل پوست ولا بدل د پل پوست بیماری امریکای ته ورچی پل پوست ورته بدل شي ډاکټرانو ورته 2.5 کروڑ روپے د پاکستان منسره کېده 2.5 کروڑ روپے دا مخکې داخله کا دا سکافیس انو پل پوست سره بس کې وینا پل پوست داسې کې چرته چې په امریکا کې اکسیډنټ او هغه د اکسیډنټ نه مړ کېده ستا عمر او دا عمر برابر ستا ګروپ توینه او دا ګروپ برابر او هغه خپل پل پوست او باخه چې دا کې تبل ته اور او باخه نو هغه پل پوست په ملاوال دا غنه تا ته بوله تاسو نه کېږي چې کوم ساري په خپل مرګ مري دا غنه تا ته مونږ څه مونږ چې ستو دا غنه ویني ګروپ برابر نه بیا دا نه پیډر راغه اون بخي نو بیا در مونږ نشي درکول کستاو دا عمر برابر نه بیا در نشي درکول ایماوي چې دا 2.5 کروڑ روپے داخله کوي او چرته زمخ کې مرشه یا دا سړی چې پیدا نشي یا بشي پیدا دی لاړ یو ځل د ذخیره د ذخیره ماوي د پړپوس قیمت چې خلک سپوتا چې 2.5 کروڑ روپے هغه علاج او امریکای تکل او انت په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه په پاسه ده یو پړپوس ته ور الله د څومره لوی نه هم د 2.5 کروڑ روپو خالي یو پړپوس الله درکړه ضرورت او ګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي خلک ټول جیدات باورکم ټول پیسې باورکم کو دي د ما د بچی دات پکې پیدا سکنه تینا خراب شي لکه دا هپټایټ بیماری دا تور جړې وای چې د ما دا ټول دولت ختم شي خو دې د ما د بچی دا بیماری ختم وای کنه الله سونه نعمتونه تا دا سترګه کی طرف په ګاډي دا راشي نه لګې دی پروت وي څه وته دا د خدای درکړي دا باندې دا باندې دی نو او په معمولی چې دا غیر حرکت خوشي سدور استاس ترګه تلارا رسیدلی نه چې ساتر د قدرتي بندش قدرتي خورا صدات باندې دی نو یا دا روزي دی نو او دا سترګې ریواز وی لکه د کپ شانته نو ټول سترګې وي د دوړو ډکه یا ولستر یو حکیم ډاکټر نه مته پوښتنه کوي علاج پیمو کې وخت په دې کې مولوی سے دا الله لوی حکمت می سي وی دا ګورا تاسو مر ګرد غبار او دا ګر خدا به احترام نه کوي دا نه دا خبره ته پوه سون کا نو هغه چې څومره ګن دي هغه دا ګن په شکل کې واپس راو او شریعت د توي خپوز افسون کا ارذري اندرا قال الله فضل وذل یو غاخ کې خراب شي پسونه پیسو د الله بیا مستوي غاخ په دې چشمه موږ زونه پیسې لګي دا الله نعمت ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کدا الله نعمتونه شمیر نشي ان الانسان لظلوم كفار انسان دې ظالم دی دا غویز مثال دی دا غلام مثال دی یو غلام مولا سره مولا به هغه مالک به د غنم وروړه ولا د چنکنو د مېده
او دل به بیچنا اولو روڑے ورکوڑے نو دی وسره تم شو مولا دی ما خرڅ کړو بچا ولې وی ته مې دې ډوډۍ خوري او مال بیچنو ډوډۍ راکې هغه وی خرڅې چې په بل مولا خرڅ کو نو هغه بیا په خپل د بیچنو ډوډۍ خورو ته به دې ګوري ورکوړي وی ما خرڅ کا نو خرڅې نو چې خرڅې کا نو هغه بیا ډوډۍ خور خپل او دلته بس پیدا شو ور به کو که پیدا بنو شنو نار به تی رکړه هغه دوی مهرباني کا ما خرڅ نو په بل مولا خرڅ چې بل مولا باندې خرڅ راغو او طویلا سي کار بکې اته بدل تلاس ته پخوا باندې کی ماتونو کې ډیوټ په جنې کې یو لړکی په پاګې ویډیو د پاسه خو دې یا شمع په پاسه پرتاوه نو دې بدات د کینور دا غلام او هغه مولا بوله پسر د پاسه ډیوې خو دې ایته مکه نه را به بنا ته ما ډیوټ به ول پسر د پاسه خو دې هغه باغ خپل کار کو نو چا وته یو سوال نه کې چې ما خرڅ اوس بوله کوم سوال کو چې ما خرڅ کا اوس سوال نه کې ودا حالت را لخد یا سینه پدا د ظالم می خرڅ کی دخل باته په دیوې خو دې نو زما د سر د پاسه بلیږي یا او سترګه واده کړي سترګه کې درته باته کې دا به مون ناشکر قوم الله زمون پر کې شکرې پیدا د بیماریام قصص تاسو مخته قران وې دغه نه هم درته قران شریف چې کله به الله دا حضرت زکریا علیہ السلام کوټه ته ورننه وته یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير دی مریم پیغمبر هو دا الله نه کوي دی ولیه دا ولیه نو زمون د خلکو دا سوچ چې کني زمون دا ډوړې او زمون دا رضا او زمون دا خوشحالي دا لري په پیسو کې نه دا په تچارو طرف نه دا الله را غالب چې سره ملو شو وته وی چې دومره خوشاله پیسې ستو زه چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکړي او خسته ډوډۍ راکړي چې کله غواړم اوبو ته مېجت شي اوبه راکړي او جامه راکړي زه په پیسو ستو پیسې بلا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وم بې پیسې مال الله راکړي وی ته څه کار کوې نه اخر ته ما ته څه کار وښایه که نه هغه الله چې مال رزق راکړي او مال ډوډۍ راکړي او مال جامه راکړي هغه الله یادوم بعد نور می سکار چې ما خام شو حضرت خضر علیه السلام راغی دو سره ملاقات شو الله کا وینم زیات کو دیو مالدار خایا غ مالدار غنم چې هغه سي دعا دلو کوم چې خدای پاک دې غسی کی وی با مالداران پریدا وی سوي وی یو دعا د الله نه کوم ته پرمین واجب خدای قبول کړي اس وی یا الله زما په جبا خپل ذکر جاری او خدای زما نسبت خپل ځان سره پیدا کړي بس او حقیقت دا دی چې د انسان په جبه د الله ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب ډوډۍ سره پاره چلو مطمئن شي مال سره پاره چلو مطمئن شي د الله په ذکر او پیاس با فذکرونی اذکرکم قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې زب تاسو یاد نو چې تا الله یاد او دا غي په اوس کې الله تا یاد د الله یاد الله کوي زمانو بادشاہ رشتري بادشاہ یاد کړي نن پلانتی خان ز یاد کړي نن فلان کی مالدار سبھی زیاد کرے نو چې الله دې د خپل فرشتو په صف او پډل کې یاد کړی دې نن وې سعادت بلشتا فذكروني ما یاد اذکرکم زبم یاد حدیث کې راځي تبه مې پا لسقطو کې یاد کې زبد په زرګونو فرشتو کې یاد تبه مې په یو ډله کې یاد کې زبد د دې ډله نه په بهترین ډله کې یاد کوم چې هغه د ملائکه مقربین لا او د الله یاد بیا په غضبني د الله یاد د الله پر رحمت نو مال دولت څه شي نعمت چې په صحیح طریقې او غټه په صحیح طریقې خرج کړي نو د الله یو فضل خدا چې انسان او د الله دیم فضل سره چې به روح پیدا کړي دریم فضل سره چې مسلمانانه پیدا کړي ټول وای الحمد د مسلمانان نه یو کافر پیدا بیا به ډیر خلک دي د دنیا مالداران او قسمت کې کلمه نشتا کافران مال زیات دي دولت زیات دي او کافران مسلمانین د پیغمبر او د خدای دشمنان رنگونه خشته دي موتر دولت وسره شتا د دنیاي خواهشات صحت او اندازه نشتا ایمان نشتا دا د الله له فضل او کرم چې الله مونږ ته ایمان راکړي او دا زمون کمال دی الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبع بعض خلق راته لغیب وتوي ځان به دغه کوي مونږ کو مونږ وجنی مونږ صدقه ورکو مونږ خیراتونه کو احسان دی راو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلم خلق پتا د احسانات کې چې مونږه مسلمانانو اسلام وروړي قل لا تمنوا علی اسلامکم تو ورته وایا چې په ما د خپل مسلمانې احسان راوونه دا پردون احسانات په ما مراوه اسلام د عمل نه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان
الله وی زمه احسان قبول کې چې د دنیا دا طاقتمند او دا سرو سپین خلق می پرې خله استاد پر ازلا او پر سینه کې می د ایمان غوندلوي نعمت ورجو بل الله یمن علیکم الله در باندې خپل پرځونه او احسان درلای نو موږ د الله د احسان منو او دا سوال کو چې الله موږ د شکرې توفیق راکړي دا د الله فضل او کرم درې خلکو ځان قسمت نشته حضرت موسی علیہ السلام من د خاندان نږدې سره خودشه د باز انسان دا حسد او بغض پیدا کیږي چې پلان کی سړی ته دا عزت والے او دې ډېر بغض پیدا حالانکه د عزت او ذلت د الله په اختیار کې نو موسی علیہ السلام ته رب العالمین پیغمبري دا لوی عزت علم خدای ورکړ تورات الله ورکړ خلکو به تابعداري کوله د قارون دا خبره بدی شو حالانکه قارون د هغه په مقابله کې رب العالمین دولت او پیسې ورکړي دل یو نعمت غلب النعمت دومره پیسې و د قارون چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې خزانو کنجانې دا یو کس تش وړي یو ډلې به وړلې دونې کنجانې وې چې یو کس هغه اوچتولې نه نو چې کنجانې دومره وې نو خزانې به څومره او بیا په خزانو کې به مال او دولت څومره په کار دا و چې د رب العالمین د دغه نعمت شکریه ادا کړه ګوره کې فشکروني اذکرکم واشکروا ولا تکفرون ما یاد کړه به تاسو یاد واشکروا لی زما د نعمت شکریہ ادا کړئ چې زه مسلمان وې الحمدلله دا شکریہ خدای مال در کی وې الحمدلله الله بدر کی وې الحمدلله الله علم در کی دې شکریہ دا وې الحمدلله تو قارون له الله دونه مال ورکړ پکار را و چې دا غي شکریہ ادا کړو چې الله دا مال وتعالى په موسی علیہ السلام یې لګولې په مسلمانانو یې لګولې نو دی و منافق ظاهر کې خدای موسی علیہ السلام تابعدار او پاغي ایمان وروړو خدای الله نه منافق ولنه سره بغض او حسد یره چې د موسی علیہ السلام د عزت په پساس کم او خپل عزت په پساس زیات کړ نورو دا څوک نشي کولی عزت او ذلت تعز من تشاء وتذل من تشاء عزت او ذلت د الله د طرف دا د انسان په وس کې نه یو خدای ولمسول هغه له پیسې ورسي غریب خدای وی چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي نو تبه پاس او کو موسی علیہ السلام به الزام قال به دومره پیسې مجلس کې او بس بیا وته په دې مطلب دا چې موسی علیہ السلام باندې الزام د خزو لګي کله موسی علیہ السلام ما سره دا بدعملي کړی دا یا دا متعالی نه کړی دا نو خلکو وردن ورته او ما در مال او دولت ته بس سره به مینه محبت نور زیات نو دې مجلس کې ناس تو بني اسرائیل هم ناس په درګونو خلک را ناس ټول ناس کې موسی علیہ السلام تقریر کې دې کې داخله پاسه چې پاسه د موسی علیہ السلام ته وکتل لکسات ولاله و نه غانه کې حضرت موسی علیہ السلام خو ته وی خد ولې پاسه دي او بیا کې ناس یره یو خبره مې کوله وی وایا څه خبره دې کوله وی نه نشم کول وی وای څه خبره دی کول وی خسه برشتیا وې او وی ستا په مجلس کې یو سړی ناست او قارون یې نوم مال ډېر لوی دولت منلې چې طالب دومره پیسې درکو او ته په موسی علیہ السلام الزام لګې نو زه دې لپاره راغلی وم چې زه پاسه مو پسې الزام ولګم او چې ادرې د موستاد خشتو خولي مخته مې وکتل وړه مې ویارېده چې باندې داسې سړی دی دا مخ او څونه ښکلې خبرې کوي که په دې انسان دې الزام ولګو خدای دې راونه نیسي ویاریدم اورپیدم نو واپس کېناستم هغه خبرې مې ونه کړې وی ښه قارون داسې ویل دي وی او قارون ته وی پاسه چې وی پاسه الله ته سوال وکړ موسی علیہ السلام یا الله دا سړی دی ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره کټ بهتان او الزام د پاره زما خلاف پیسې الله ورته وی دا موسی ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه وی ښه ځمکې اختیار زما وي او بس ځمکې ته حکم وکړي دا قارون راکړه د دې کونډو کوم به راغلی قارون څنګه جوړ کړی معافي غواړم بس ما معاف کړه ما توبه بیا بند کو الا ما معاف کړه اے موسی ما معاف کړه زمکه ته وی راکا هغه کې خو جلال موسی علیہ السلام چې زمکه ته حکم وکړ تر نامه پورې راخ دی بیا چغي وی راکا چې بیا راخ کړه دې سینې پورې زمکه راخ بیا دې چغي وی موسی معافي غواړم معاف مکا بیا بند کو وی راکا زمکه نورم راخته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې اوسم هغه الله پاک زمکه کې تاویږي پرې کول باندې پرې زمکه کې تاویږي او ورو خطر دا ول رب العالمین یو عذاب مقرر کړ په قلار خطر روان دي زمکه غیر ګوره الله د نعمت شکریا پکار وکړو شکر ادا نک او دا غي دومره ناشکریه وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او پاغه خلق بدګمانه کول الله سزا ورکړه لیکن دیم ته کیدا مګورا رب العالمین موسی علیہ السلام ته موسی دشمن دې شو وی الله زما کې راکې غیب شو تا ته پته
وی چغې خو یې درته ووالې مافیا خو الله وی مافیا خو یې ډېر وغوښتې لږ الزام یې لګولې زه خو تا بچ کړم ستا په فضل الله بچ شم ګنې د لږ الزام لګولو وی ای موسی څلور چغې درته ووالې که ما ته یې دا لومبی چغه والې وي فورا مې معاف کوه فاذکروني اذکرکم څلور چغې درته ووالې رحم دې پرې رانه وې او که ما ته ستا په دې چغه والې وه چې یا الله پاک ما یاد کړې زه به تاسو یاد کړم الله ډېر رحیم دی واشکروا لی او زما د نعمت شکر ادا کې کوم نعمت یې الله درکړ ولا تکفرون زما د نعمت ناشکر ولا ان شکرتم لازیدنکم که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه الله وی نور به درته زیات کړم د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ او شکر خو په نعمت کېږي وی د الله نعمت شته که نشته ما درته وایي غټ نعمت دا چې موږ انسانان پیدا که خره او سپي پیدا وي څه به هم کړو جنګ هم کولی شو په صحت الله روغ پیدا کړي او دریم الله مسلمانان پیدا کړي او مسلمانۍ کې بیا د ټولو نه لویه خبره د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا وي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د نبی علیہ السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړي قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاک کله آخر زمانه پیغمبر دراولې الله ته دا میثاق غشته وای اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرون د نبی علیہ السلام زمانه کې تاسو وې بالفرض او د آخري زمانه پیغمبر راغی نو تاسو به باغی ایمان هم راوړو د هغې امداد به هم نو امتي شو که دغه زمانه کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله ذوالجلال حدیث اوږد د بخاري شریف اشته خو زه بیا ته خلاصه او حاصل وی نیم جنتیان د جنت نیم خلق نیم جنتیان به زما د امت او دا باقي نیم به د نورو ټولو امتونو نه به شریک او تاسو ته پته چې ستاسو تعداد څومره دی او د نورو امتونو څومره دی وی ستاسو دا تعداد د نورو ډلو امتونو په مقابله کې دومره دی لکه د تور غوی په شا کې یو سپین ویښتي دومره نور ډېر د سپین غوی په شا کې یو تور ویښتي دومره لږ تاسو یو نور ډېر دي نو چې نور دونه ډېر شو اندازه ولګوه نو پکار دا و چې جنت کې هغه خلک بیا ډېر زیات وي که نه وینه نیم په نیمه به جنت کې تاسو یې نیم په نیمه د نورو امتیان بعد رسول الله مبارک برکت وی الله راته د قیامت میدان وښو دا حشر میدان وښو محشر وی یو پیغمبر به روانو یو ملګری به ورسره یو امتي بل پیغمبر سره به دوه روان څوک به یوازې روان لویه ډله مې وی ولیدله بخاري شریف کې حدیث چې دا غاړه مکمل ډکه وی ما وی کې دا جوړ زی مو زما امت تاسو ته کو دا جبرئیل علیہ السلام ناغه براته پلان کې پیغمبر یمه چې دا بزیم ځکه خلک ډیر زیات دي وی ما تاسو کو چې جبرئیل علیہ السلام نه چې دا چا امت دی دا موسی علیہ السلام په خپل امت کې روان ما چې دا خو ډیر خلک تیر ده وی دې کې چې مو قتل یو بل ډله چې اسمان دا ټول غاړې ډکې دومره چې د شمیر نه زیات د هغې په نسبت ډېر زیات و یمې چې دا څوک دي وی دا ستا امت دی د قیامت پر ورځ به ستا د امت نه زیاته ډله په جنت کې د بل چا وي دا د الله فضل شو که نه مونږ چې صدقه وکړو خیرات وکړو نو څوک یې وکړي ته وکړئ ستا بچي وکړئ صدقه په خپله هم خوړی شي بکیر هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي غریب هم خوړی شي بني اسرائیلو کې به صدقه وکړه پخوانه امتونو او یې په خپله نه خوړه ډوډ به حلال کړه غنم جوار به صدقه کول نو یو بیا لږ چې په غر یا په غونډه یا په یو میدان کې به کېښودل نو چې اور به راغی او صدقه به وسوځوله اور به وخوړه دا به ردې نه خو چې دا صدقه قبوله او که اور به رانغې صدقه به ونه خوړه او به یې نه سوځوله دا به ردې خبرې دلیل وي چې دا صدقه قبوله نه د آدم علیه السلام د زمانې نه وله تر د عیسی علیه السلام د زمانې پورې د ټولو دغه حالت قابیل او حابیل کې صدقه وکړه نو قابیل څخه غنم راواغېشتل هغه کېښودل او حابیل ګډ راوستل هلېک او کېښود اور راغې د حابیل هغه ګډې وسوځوه او د قابیل هغې ونه سوځول آدم علیه السلام ورته وایي ستا صدقه قبوله ده او ستا قبوله نه ده نو د هغې امتونو صدقې به اور خوړې اور به سوځولي په خپله به یې نه خوړې او زموږ د نبي علیه السلام مبارک د امت د هغې برکت ته وګوره صدقه اور نه سوځوي صدقه به یا ته خورې په خپله هم خوړی شي بچو باندې هم خوړی شي ښځلې هم خوړی شي دوستان هم خوړی شي مالدار هم خوړی شي غریب هم خوړی شي نفلي عامه صدقه نو دا د نبي علیه السلام برکت شو چې کوم سړی به مرتد شو کافر به ابا واپس مسلمانېده
نو په کلمه به واپس نه مسلمانېده. د بني اسرائیلو متعلق الله رب فرمایي فاقتلوا انفسکم، ځان به وجه اله به توبه کوي. چې سړی به مرتد شو کافر بشو او بیا به توبه ته توبه به دا چې ځان به وجه الله به الله معاف کو. او زمون په امت کې یو سړی مرتد شي الله دې مسلمان وساتي او یا کافر شي او بیا ایمان ته لکېږي نو بس کلمه د شهادت به وي واپس مسلمان شو. دا د الله فضل شو کنه. هغې چې به مونځ کوو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای مونځ نه قبلېږي. خاص ځای کې به مونځ کوو، خاص عبادت خانه کې مونږ چې مونځ کوو په جومات کې مونځ قبلېږي. که عذر درته په خپل کور کې کوالته هم قبلېږي. که چېرته وخت در باندې تېر شو او د پټي په پوله ځان ته څادر واچو هلته هم قبلېږي. چې ځای پاک او دست او جامه دې پاک یار دی مونځ قبلېږي. دا د فضل شو که نه شو. هغې چې به مونځ کوو خامخا به اودس کوو. اوبه نشته وې بس ځان له پیدا کړه، هر ځای نه کې ځان له اوبه پیدا کړه. اوبو پسې به ګرځېدل ځان له به یې پیدا کولې ځکه بیا اودس ته کار نه کېږي. او زمونږ د نبي علیه السلام برکت ته وګوره زمونږ امت ته. مونږ که اوبه یې خو ډېره ښه ده او که اوبه ني نو خور یې دوړه به ورکوو تیموم او په هغې به کار کېږي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نه کنه په سوونو زرګونو لکونو کروڑونو برکات. خدا مې تاسو یو څو نمونې وښو. حضور پاک مبارک فرمایي مونږ هغه آخري امت کې دنیا ته په آخر کې راغلي یو او قیامت کې به حساب کتاب مونږ سره د نورو امتونو نه مخکې کېږي. مال خدای درکړ، ډوډۍ خدای درکوي، عزت الله درکړی، بچي الله درکړي، مسلماني الله درکړي، حیا الله درکړي، جومات خدای درکړ پکې الله ته خپل منځ کې پرې جبر الله ذکر کوي او د خپل ښکلي پیغمبر باندې پدې خپله ژبه درود شریف کوي. اللهم صل څومره خوند کوي او لا اله الا الله ویل څومره خوند کوي. لیکن قسم دې مونږ د الله شکریا ادا نه. شکر څه ته شکر به پس شکر دې ته وایو شکر چل ته چې چا د سره خو کړل دا هغه احسان را یاد او دا هغه تعریف دا هغه احسان را یاد کی او دا هغه تعریف وکي او دا هغه تابعدار. لکه مثلا مال یو سړي ډوډۍ راوړ نو زه دا هغه احسان را یاد کوم چې د کومه ډوډۍ راوړ او تعریف یې مو کوم چې وروره ډوډۍ دې راوړل خدای سره خو او که دا هغه چې تاجک پېښ شو او ما ته څه کار ووي نو زه بیا خبره منم. ولې هغه ډوډۍ را یاده نه کې بیا هم شکریا نه شوه، که تعریف یې ونه کې بیا هم شکریا نه شوه. او که تا د هغه ډوډۍ درکوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره و په تو سره نه کې نو دا تا ناشکري وکړه. دغه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي نو دا الله د احسانات ځان ته یادول چې خدای جون عزت روغ صحت مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړي او خدای تعالی دې قادر بادشاہ مالک په یو سکند کې رانه ګوره غشتیم شي او بیا د الله تعریف وکړي الحمدلله. دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې تعالی سبحان الله یا خدای ته د هر عیب نه پاک. الله اکبر خدای ته دې لا اله الا الله خدای د عبادت لایق دار ذات نه بغیر بل څوک ګوره دا د شکر طریقه شو. یا شکر په اندامونو کې الله ته منځ یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکړي او بیا د الله تابعدار الله وی دا کار وکړه دا منځ کوي الله وی دا صدقه زکات ورکړه ته دا درې خبرې شکر شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او صفه کې بنا صفه کرام صحابه کرام ابا داسې چې جامع به د خوارانو نه وینو یو بل سره باندې دین اسو چې عورت هم چې تخکار نشي. دغه فقیران طالبان یو ځل راغلل نبی علیه السلام ته کېناستل صلی الله رسول دا مالدار خلق زموږ ډېر مخکې شو الله ځکه هغې صدقې ورکوي مونږ صدقه وس کې هغې زکاتونه ورکوي زموږ هغه وس هغې خلکو سره امدادونه کوي زموږ هغه وس نشته. زموږ خو جامې نشته شلېدلې جامې نه خو مونږ الله ته مخکې شو نو خدای د الله رسول مونږ ته داسې څه شی وښایه چې مونږ په الله ته نږدې شو. نو ګوره نبي علیه السلام مبارک ورته څه ښایي څه کله سوچ کو انسان عقل پکې کار نه کوي ورته وایي درې دېرش کرته سبحان الله وایي درې دېرش کرته الحمدلله وایي او څلور دېرش کرته الله اکبر وایي. نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو هېڅ نشته او دا خو د شکرې الفاظ شکرې خو خلک الله ادا کوي چې څه نعمت دی نه. نبي علیه السلام ته پته وه چې په دې فقر به هم دي د الله شکریا ادا کوي په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریا ادا کوي. ایمان الله ورکړی د پیغمبر علیه السلام صحابه دي هغې وي سبحان الله هغې باندې شروع کړه ګریش کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله ګریش کرته الحمدلله او څلور دېرش کرته الله اکبر. چې دا مالداران وي په پټ وي چې هغې رانه خبر نه شي ځکه هغوی مالي صدقې کوي موږ په دې الله ته نه دي چې د هغې خبر یا هغې خبر چې هغې په دې شروع دي راغله نبي علیه السلام چې د الله رسوله مونږ خو وایي چې مونږ به د هغې نه ځان الله ته مخکې او هغه تسبیحات به وایي او په هغه مالدار هم پې شروع کړئ نه هغې دام وایي او صدقې هم ورکوي او مونږ خو دا وایو نور هم څه نشته. وی ذلک فضل الله یؤتیه وسوکم دا خدای الله فضل. نو ګوره روره کمال د سړي دولتي بیا وایا د الله شکر ادا کوه او کینی دا روغ صحت او مسلمانی خدار چاشته
درینا دل اللہ لوی نعمت بل نشته دمارو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وی چې اوګیم اوګد حدیث د وخت کم د مختصر بکم وی چې کله ز اوګیم اوګی یو ورځ چې اوګیم او یو ورځ مونږ په ډېر خوشاله تاسو ته کېږي د الله رسول دا ولی وی چې کله اوګیم او نال ابن الله برایات شي فذكروني اذكركم او چې کله مورشم او ډوډۍ خورم نو د الله د نعمت شکریا به ادا کوم الحمدلله بیا به د خدای حمد ادا کوم نو پلو کا با اللہ یادی او چې کله مورشم د الله شکر بادا کوم د الله حمد بادا کوم دواړه مې ګرځي چې دوه زړونه دي یو نرم زړه دی یو سخت هغه زړه چې هغه نرمي او د هغې زړه د وجې نه په سترګو اوښکه راځي دا کامیاب زړه دی دا په هدایت دی هغه زړه چې هغه سخت وي سخت او هغې سره په سترګو اوښکه نه راځي دا خطرناک زړه دی الله وی فیلون یو معنا دا ډېر افسوس دی ډېر افسوس اے بنده تعالی دا سخت زړه نه دی پکار خلک اوس هم وایي تعالی افسوس دی چې ته پلار نه پېژنې افسوس دی چې ته کنځل کې ویلون افسوس دی هغه زړه چې هغه سخت دی او ویل یو بله معنام لري په جهنم کې یو کنده ده او روزانه جهنم د هغې کندې نه او یا زره کرته امان غواړي جهنم ته امان غواړي دومره ګرم دی ویلون د جهنم هغه خطرناکه کنده ده چاله للقاسیة قلوبهم عن ذکر الله هغه ډونو له چې هغه سختي خدای نه یادوي سختی خدای نه یادوي او الله فرمایي اولئک فی ضلال مبین دا خلق دا سخت وړونو والا دا صراحتا په ګمراهۍ سر دي د دې لاره روغه نه ده لاره نیغه نه ده لاره ګمراه د خطا ده اوس به ته وایې چې دا سخت او نرم به څنګه کېږي نو د هغې علاج حضور پاک ښودلی څوک چې د الله ذکر کوي څوک چې خیرات ځان ته را مخکې کوي دا اړه به نرمېږي او ستا لاس کې ده خبره وایي د ما اړه نه نرمېږي څنګه نه نرمېږي پیغمبر علاج ښیي او ته نه نرمېږي تلاوت کوه د قرآن شریف او چې کله د قرآن شریف تلاوت کوې نو وجاړه او که جاړه نه درځي فتباکو شکل د جړغونې جوړ کا اړه به ښه نه نرمېږي اخرت ځان ته را مخکې که قبر او د قبر عذاب ځان ته را مخکې که د الله ګرفت ځان ته را مخکې که په خپله به نرمېږي ذکر کوه لا اله الا الله کوه الله یادوه خندا کمه کوه او جړه زیاته کوه زړه په خپله نرمېږي او که ته صرف دنیا ته متوجه او هر وخت خندا خوندي کې او الله ته توجه نه ساتې د الله ذکر نه کې تلاوت نه کې اخرت ځان ته نه یادې قبر ځان ته نه یادې به د دنیا ژوند دی او ته پکې او داره ته ډېر خوښ دی او دین پورې خندا کې اخرت پورې خندا کې او د دنیا د آخرت خبرې درته خوږې نه لګي او ښه درته نه لګي دا راته زړې خبرې ښکاري په دې شرمېږې دا بړه سختي سخته دې اړه به جړه نه راځي اولئک فی ضلال مبین الله وایي دا په غلطه لار روانې ګورې ورته روانې ګمراهۍ طرف ته روانې نو سخت زړه د خدای بدي شي او نرم زړه د خدای خوښي او نرمېږي په څه د الله په ذکر په قرآن او په تلاوت او په آخرت یاداش باندې نرمېږي او سختېږي په دې چې آخرت نه یادې اے حضور پاک فرمایي یو ځل صحابه وخندل چې وی خندل رسول الله مبارک فرمایل لو تعلمون ما اعلمو لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وی چې ما ته معلوم دی وغه تاسو ته معلوم شو نو خندا به کمه یو جړه به ډېره او نن زمون خندا ډېره ده او جړاړو شته نه کوم څیزونه چې حضور پاک لیدلي دي که هغه مونږ ولیدل هغه مشاهدات کړي دي هغه لیدل کړي دي مونږ لیدل نه دي کړي مونږ نه دي لیدلي یو سړی چې په سترګو څه وویني یاره پرې راشي او چې یو سړي په سترګو څه نه لیدلي یاره پرې نه راځي که ډېر درته یو سړي وایي سیلاب را روان دی او سیلاب دی په ده پړه یاره نه راځي خو چې دې وویني چې سیلاب راغی او زما د کور نه تاو شو نو بیا دې سامان زغلی بیا یو خوا بل خوا منډې ترلی وایي نو حضور پاک فرمایي ارمان دا دی څنګه ارمان دی چې
ما څه لیدلی وي او تاسو لیدلی وي جړا به ډېره وه خندا به کمه وه حضرت شعیب علیه السلام په پیغمبرانو کې د لوی درجې خاوند دی او د حضرت موسی علیه السلام سخر دی او مدین علاقه کې د پیغمبر او په مدین علاقه باندې خلقو ته د الله دین خاو بوډا سپین ږیره شو جړا به یې ډېره زیاته کوله هر وخت به یې ژړل پیغمبرانو ته نقشې ښکاري ما خو درته وي لکه سیلاب چې تا ته وښکاري نو بیا تا لم جړه راځي پیغمبرانو ته هر څه خدای ښیي ورته نو جړل به نو الله ورته فرشته راولېږي هغه ترې تپوس کوي ما هذا البکا ای شعیبه دا دومره جاړې ولې ما هذا البکا شوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته د شوق دی او که د دوزخ د اور نه یریږي سړی چې جاړي پسې جاړي په دې جاړي چې اور به راځي د دوزخ د هغې نه یریږي نو پیغمبر خو د اور نه محفوظ او پاک دی او بعضې وخت سړی په دې جاړي چې خدایا جنت ته به ډېر شوق دی خو چې دا جنت به وګټم او که به ونه ګټم د پیغمبر خو کار ټول جنت دی شوقا الى الجنة او خوفا من النار جنت ته د شوق دی او که د دوزخ نه یریږي په دې جاړي حضرت شعیب علیه السلام ورته وایي لا الله لا په دې نه جاړم چې جنت ته مې شوق دی په دې نه جاړم چې د دوزخ نه یریږي ولكن شوقا الى لقائك په دې پسې جاړم چې خدای ستا ملاقات مې نصیب شي نو الله ورته فرمایي جنت ته شوق کې دوزخ نه یریږم ویلا ولكن شوقا الى لقائك یا رب خدای جړه په څه راځي په دې راځي چې ستا ملاقات به کله راځي دې پسې جاړم ستا ملاقات پسې جاړم نو الله ورته فرمایي هنیئا لک لقائي یا شعیب ای شعیبه مبارک دی وي تعالی زما ملاقات هنیئا لک لقائي یا شعیب ای شعیبه زما ملاقات ته تعالی مبارکي اصل سیز دقه دی چې سړی په دې جړا کوي چې خدایه درې خبرې شوې دوزخ ته به یا الله دوزخ نه مې بچ که دوزخ ته یېرېږي یا په دې جاړي چې خدای جنت ته مې ډېر شوق دی ورسېږم که نه خو د ټولو نه بهترینه جړه په څه ده هغه په دې ده چې الله تا سره ملاقات به نصیب شي که به نه شي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله بادشاه شو امیر المؤمنین خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم او بل شان انسانو حضرت ابوبکر د حضور پاک سره چې د ده څومره مینه او د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده بادشاه یې نه وه خوښه په زور ور په غاړه شو هغه وی عمر سره بیعت وکړې عمر وی دې خوا کلاس بیعت یې ورسره وکړو خلقو بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي دقه دي چې پریشانۍ جوړې شو د حضور پاک زمانه کې بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قیسې پیسې جوړې کړې د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم ځای خوښ چا د زکات نه انکار وکړو چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تشو اوس ډک دی اوس زکات ته ضرورت نشته چا یو څه چا بل څه به د فورا د هغې خلاف جهاد شروع وی نه زکات به ورکوې بیت المال ډک شو او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې ګیر چاپېره مسلمانانو کونډې رنډې هغې له فورا تنخواګانې مقرر شوې بیت المال چې غریب پاتې نه شي او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغې له به مالونه ورکول دولت به ورکول او دا حقیقت دی رونو اوس هم زه یم که زمونږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي په دې وطن کې غریب به پاتې نه شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه مونږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال چې بیت المال مې وکته ډېر زیات خوشحاله شو بیت المال ډک دی خلک صدقې هم راوړي خلک زکاتونه هم راوړي او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري
مونږ ورته ناظم الامور وایو سیکرټري ورته وایو هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چل دی مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي وی او امیر المؤمنین دا وګوره دا لیسټ وګوره هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو کونډې وې یتیمانانو د هغې نومونه لیکلی شوي یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې او ورته مخامخ لیکلیم دي چې دا بیوه یعنې مونږ په اردو کې ورته بیوه وایو کونډه ده دا ښځه خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کم هغه مال میلاویږي هغه خانه خالي پرته ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو مې دا ښځه جمدی ده وي یو نو دې له ولې نه ورکوې وی ما ته پته نشته خو حضرت ابوبکر صدیق وی چې دې له مه لیږې ولې مه لیږې وی دې نه نیم خبر دا هغه کتلی دا او دا د هغه حکم دی چې د نورو له ورکوې دې کونډې له مه ورکوې حضرت عمر ویله کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي خو څه چل شته څه وجه به وي خفه دی ته که څه مسله وی نوم مې د هغه ښځې معلوم کو محله مې وله معلومه کړه ما وی زه پوره معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي او ځکه دې نه ورکوي زه به د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډم ده خاوند یې مړ دی دره کې نه لګي دې له خو ضرور ورکول پکار محله مې معلومه کړه د هغې محلې ته ورغلم تپوس مې وکړو چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه وی دا مخامخ کور یې دی چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده ما اواز ورکړ ای فلانکې د فلانکې ښځې زما اواز اورې جواب راکړه ها وایه ما وی چې زه راغلی یم ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم ما ته دروازه کولاو وی ما ته وی چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی زه خو معذور یم د کټ نه پاسم خو ډېر په تکلیف پاسم پاسېدی م نشم د کټ نه نشم او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسمه دروازه خو زه نشم کولاولی ما ته چل وښایه وی نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کې دننه نه زنځیر دی کولاو به کې خو دا ده چې بچې څه له راغلې ما چې زه ستاسو خدمت وکړم وی زما خدمت ته ضرورت نشته زما ګاونډیان دي هغې روټۍ را لېږي ښه په ټیم راله روټۍ روړي راکوي راله زما ګاونډیان دي زما د جامو جوړو د هر څه هغوی بندوبست کوي غږ کوي او نور زما جت شته نه بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکړم رونه خویندې مې نشته خاوند مې مړ دی یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی هغوی ماله برابر شی راکوي نور زما جت نشته وی زه پوه شومه چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده په دې وجه یې بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه نه ځکه ګزاره روانه ده ما وی ښه نو که څه ضرورت دي زه راغلم وایي بچې یو ضرورت مې شته یو کس راځي هغې پوره کوي خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی یو ضرورت مې شته ما یې راته وایه وی بس داسې ده چې زما دا کور کچرې نو دې کې دا خاورې راغورځېږي دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې د دې صفۍ راله پکار ده زه نشم کولی او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي او صفه اوبه راله پکار دي چې ما له د منګي څوک را ډکوي وی ما چې بلکل دا خدمت به زه کوم اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم وی نه چې چا دا ذمهداري اخیستې ده نو هغه نن دا کار کړی او کته کې نو سبا راشه خیر وی سار مونځ مې وکړه اشراق وغیره چې ورغلم دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کولاو کړم درننه وځم چې کار وکړم ما ته بچې نه نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار هغه راغلی و کار یې کړی ما یې دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی سار د اشراق نه مخکې ورغلی بیا مې اواز ورکړی کونډې یې فلان کې زه راغلی یم پرونی کس یم چې ستا دا خدمت وکړم وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یې کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی ای خدای پاک بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای او دی د شپې راځي او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه مونږ نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې دپاره نه کوو چې خدای پاک یې وویني بل څوک مونږ خو چې خلک یې وویني مونږ چې خلک ووایي چې دا نیک سړی خلک ووایي چې دې صدقه ورکوي
خلق وایي جومات یې جوړ کړ، خلق وایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی، منځونه کوي، او چې دا د نیت دی هر څه دی اوبو ته وغورځوه. عبادت بس صرف اللہ تا خیر چې صرف اللہ ته خبردار شي. حضور پاک فرمایي هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړې ده، ګس لاس ته هم خبر نه شي. ما وی دا هر څوک دی خو نیک بنده دی، د شپې راځي. زه بس چې کوي خدمت، ما خو د کونډې د خدمت مقصد و چې هغې کوي، خدای دې خوشحاله کړي کوي دی، خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د دې کونډې خدمت ته په شپه راځي. نو یې رالمه یو ګوټ کې ودرېدم، تیاره وه هغه زمانه کې، خو ظاهره ده چې ډیوې بجلۍ دا قصې پسې نه وې. و یو سړی راغی، دنګ لوړ سړی دی، او د هغه خپې درزار خیږي، او دا مخې په څادر کې سر پټ کړی دی چې ما څوک ونه ویني. وایي چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی، نو ورو ورو په قلار قلار ته، نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی. تیاره د شکي شوم پې ملګري ملګري پېژنې، خو پوره مې ونه لیده. ورغې د کونډې کور له، او د بار نه یې لاس ورښکته که، او ځان ته یې دروازه کولاو کړه، او اجازت یې وغوښته، ما نه خو لرې دی. او ورغې دننه کور ته، او صیبه جارو یې راواخېسته، او کور یې وله مکمل لا صفا کړه. خو جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوزي، په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې، او بیا هغه خاورې رالي بار په ټاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې، موږ ورته ټاټکې وایو، هغې کې وړو په ډیران غورځوي. او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبې وې هغې راواخېستې، ځان ته مخکې وروستو چلقه وکړې، کور یې وله شیشه کړه، او بیا مشک غاړې ته واچو، د څرمنې مشکونه به په هغې کې او پخوا خلکو اوبه راوړې، او لاړ چې ته بار کویله په مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وې، نورې ټولې مالګېجنې وې. مشک یې راوړه، او هغې هغه کونډې ته واپس منګي د صفا اوبو نه ډک کړل، او بیا یې ورته واچولې، او کونډې له یې اواز وکړي چې کور مې هم درته صفا کړ، منګي مې هم دله ډک کړل، سلام علیکم لاړه. او بیا ورځان پسې راښکه، د بار نه یې لاس ورښکته که ور یې کونډه کړ چې دې خوا را روان دی راځي ګورمه. نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم کړم څوک دی، چې مې ورمنډه کړې، کلک مې ونیو، د ما نه ځان خلاصو، ځان یې نښو، مې چې پرېږدم دی چې ما پېژندلې، زما دوست دی، زما ورور یې ما پېژندلې، خو نه پوره دی ګورمه چې څادر نه مې مخ ورته لر که کولو مې که د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق مې. اوهو ابوبکر ما پېژندې، وختې چې مې ولیدو مې پېژند، ځان دې پټ کړ. دا ولې ته ته څه کوې په نیمه شپه راځې؟ ته خو ستا بلا دشمنان دي مدینه کې، یهودیان شته، منافقین شته. ته خو دا حکم ما ته وکړه، زه به کوم، زما بچې به یې کوي، ستا بچي ته دې ووایه، غلام ته ووایه، ویندې ته ووایه، ګاونډي ته ووایه، ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي. بل چا ته ووایه دا خدمت به کوي. دا څه کې دا غټ غټ مشکونه راوړې په شا باندې، مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دې را پوګه کړی دی، او دې کونډې له راځي. وی ما ته وجاړل حضرت ابوبکر صدیق، او ما ته وی چې ښه زه به دا بار بلکل نه راوړم، دا خاورې په سر نه بار کوم، بار به نه غورځوم، دا خدمت به نه کوم، دا مشک به زه په اوږه نه راوړم، دا بار به نه راوړم. خو عمره دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما بار توړې، څوک وړي؟ د قیامت پر ورځ زما چې کوم پیټې دی او بار دی، ته به وړې، ستا زوی به وړې، زما زوی به وړې، غلام به وړې، نوکر به وړې، څوک وړي؟ که دا ذمداري تا سره وي، ما سره خو نشته، قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى. که تا سره دا ذمداري وي نو زه ووایم ماته په سلګو جاړي حضرت ابوبکر. یو ما پرېږده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شوم، که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شوم. ابوبکر دغه ځای کې خو دې سپلی ویستی، نور تیز روان وي، هلته دې وویسته څه چلو، وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی. نو زه په درز نه تلم، سپلی مې ځکه ویستی چې د هغوی چنې سره تېرېږم، هسې نه دا درزار هغوی ووري، هغه ماشومان د خوبه راپانسي. کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي، دا به نه وي چې د ماړه سخت دی،
ډېر ملګري ویله مې سخت دی نو لږ سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی په زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر تو اوبو کې واچوه اورو پسې بل کا چې دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سخت دي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تا وهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان له ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نرې تېر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې د ما پاک پیغمبر کړی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی تا هغه سوچ وړله نه دی وروستی هغه لمبه دې زړه ته نه ده درنه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر درنه کړې راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه اخیستلي اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته خی طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته یې داسې مخ کړی دا عجیبه خبره ده صحابو ته مخ کړی او څه وی هکذا نبعث یوم القیامت قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخېږي او فرمایي حضور پاک د دنیا مې ابوبکر او عمر وزیران دي او په آخرت کې مې وزیران دي په وزیر د بنده اعتماد دی مشورې ورسره کوي با اعتماد دی لیکن یاره څونه غالبه ده پیغمبر له خو هېڅ هم نشته ولې حضور پاک ژړل حضرت شعیب خو پیغمبر دی ولې ژړل حضرت داود علیه السلام په خدای قسم دومره جړه کړې ده چې علما وایي آدم علیه السلام پسې دویم نمبر جړه داود علیه السلام کړې او دواړو جهانو سردار فرمایي کان اعبد البشر په ټولو بندګانو کې عبادت ګزار داود علیه السلام پیغمبر دی پیغمبر له جنت بیا هم جاړي اخرت را مخکې کا ته ګور چې زړه نرمېږي که نه نرمېږي ټول عمر ستا خندا ده او خلطې دی او ګپ دی او شپ دی او چې پاسې دنیا ده او کاروبار دی او ماسپښین دنیا ده او کاروبار دی او ماښام او ماسخوتن دنیا ده او کاروبار دی او د شپې د کاروبار سوچونه دي او میټینګونه دي او دوستان دي او هغوی سره ټول هم دقه خبره تاسو نه وګټلې او ما څونه وګټلې تاسو نه موټر یې واخیستې لکه کم نمبر ماډل دی ورې که ما خو د هغې نه ښه ماډل پیدا کړو دا ماډل دی کم ځای اخیستلی دې نه ښه پکار دی کارخانه ده ورې که دې نه غټه پکار ده څونه ګټې څونه ګټه ټول زندګي دې تېره شوه په دې سیزونو کې او ناګانه پړق خېټه به دې وچوي او قر به لا بلاړ شي دا کارخانې او دا ماډلې او دا بنګلې به دنه ټولې دقسې پاتې شي د خدا نه ویم چې ګناه ده اله صحابو به وخان اخیستل ښه اعلی وخان اعلی اسونه به یې اخیستل د موټر اعلی والا هغې ځمکې نه دي اخیستې مونږ خدا نه وایو چې ځمکې ماله ولې صحابو ځمکې نه د حضرت عثمان ځمکه نه وه د حضرت زبیر نه وه 6 کروڑه درهم د حضرت زبیر نه پاتې شو قرضونه هم خلاص کړل وصیتونه هم ورکړل 6 کروڑه درهم پاتې شو ته پیسې دا نه دا دم غلط سوچ دی چې مه ګټه دنیا کاروبار مه کوه مه ګټه دنیا کاروبار ولې جومات ګوټ کې به ناست بچي به دې څه کړي تجارت کوه تکړه شه ګټه کوه صحابو کړې عبدالرحمن ابن عوف دونه پیسې ورسره چې پخوا د روپۍ به وي نو به ځان کېدی نو اوښان به پې ګرځول چې صفای شي دا خو د پیغمبر مخکې واخوا ولې تبوک په غذا کې چې د 200 لښکر سامان او حضرت ابوبکر راوړو حواله کړه اوښان او ارس او کتې او ارس یې راوړل د حضور پاک ورته دا ویلي چې دونه مال دې ولې ګټلی کوم ځای دې ګټلی دا خو د هغه مخکې په خپله د دواړو جهانو مبارک سردار په صحابو ځمکې ویشلې بنو نذیر علاقه فتح شوه بنو قریظه فتح شوه خیبر فتح شوه هغه ځمکې ټولې په صحابو تقسیم کې واخلې خو د جربونو نه وي خو بلا ستا د خانانو هغه ځمکې نشته لکه څونه چې هغه وي
ښه مدنونه یې کول دغه د کجورې به یې کولې باغونه پکې زه اوس هم تللی وم په دې ربیع الاول کې د خیبر علاقې باندې تېر شوم دومره باغونه دي چې حیران به شي د کجورو دا ټول حضور پاک په صحابو تقسیم کړل غنیمتونه به رالل تقسیم به یې کړل واله غنیمتونه یو صحابي وي حضور پاک له مې دغه یې وړل دا تره ورته مونږ وایو دا کدو په شان پخوا د مونږ د وطن کې کېدې اوس نه کېږي امې وله ورکې یو څو ټوکړې مې وله یوړې د ډوډۍ امې ورته مخکې کېښودې وی موټې ډک چا سره در راوړي سره در پراتو موټې ډک او مال هغه کالي راکړل چې دا وایي موټې ډک کې د کیلو نه هم زیات دی مال بل طرف ته به نه ځي مال ګټل په حلاله ټیک ګټه نیت سوچ ټیک کوه حرامه مه ګټه لګوه په صحیح ځای کې په غلط ځای کې په ډمانو مه لګوه زه خو صدقه کوم جومات کې 1,000 روپۍ ورکړه په ډمانو 1,00,000 روپۍ ډوډۍ ولې هغې ته الله نه ګوري مولیان خلک د ګټې نه منې کوي مولیان په خپله کوي نو تا ولې منې کوي مولیان خلک د تجارت نه منې کوي مولا په خپله تجارت کې تا ولې منې کوي پیغمبر نه منې کړي مولا څه مجال د چې تا به منې کوي مولا خلک د جبې د عمل نه منې کوي پیغمبر نه منې کړي مولا دې ولې منې کوي الزامات فضول مونږ وایو ګټه خدای مه یېروه رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله خدای مه یېروه مانځه وختي منډه وه ماسپښین مانځه نه لږ مخکې دی یو 10 منټه مخکې ده یو 4 رکعته نفل هم کوه ورسره د شپې لږ پاسه الله ته جاړه ته ګوره چې د مال کې به نور هم برکت سکون او اطمینان وي نو مونږ وایي زړه سخت دی صاحبه سخت جړه نه راځي نو ته خو اخرت را مخکې کړه چې درځي که نه درځي جړه ولې نه راځي ټول عمر پیسه ده او دولت دی او کارخانه ده او د دې نه زیات دی او د هغې نه زیات دی او د هغې نه زیات دی او چې څوک د دین خبرې تبلیغ والا راشي او 15 منټه رسره کوي نه دین خبرې کوي په تنګ یې استاد یې سله راغلی هله استاد یې زر خبره کوه څوک لاړ چې د مدرسې چنده ده نه غواړي نو تندې دې ورته راتریو کړي هلکه ته خو کروړپتي یې اربپتي یې لکپتي یې نو که یو 2000 روپۍ مدرسې نه ورکړي څه کفر در باندې راځي د قال سړی سخت شي الله نرام کا غریب راغی الله دا لرې کوه لرې کوه ورکوه دا پسې نرمېږي غریب فقیر هله بچی راشي کښېنه دلته کښېنه او پیالې چای ولګوه شابس راوباسه د جیب نه یو 50 روپۍ څه کېږي په 50 ته مرې په 100 روپۍ مرې که بچي دې پرې نارېږي ورکوه الله به خوشحاله شي زړه په خپله نرم شي جومات ته څوک راغی چې انده غواړي مدرسې له او شکر وباسه چې زه دومره شوم چې زما در له څوک راغلی او ما نه مدرسې او جومات له پیسې غواړي مولانا صاحب کښېنه شابه هله پیالې چې ووایه زه چې څه دې وسه کېږي ورکه نه کېږي وایي زه به بیا ما ته پته وښایه زه به بیا درولېږم خفه نه شي دا کبر مونږ وخوړ کبر د تکبر مونږ غرق کړو دماغو کې د مونږ د کبر غر پروت دی غر نه خدای ته توجه شته دا نه وایي چې دا هر څه خدای راکړي په دین شرمېږو مونږ په ګیره مونږ شرمېږو په پټکي قسم په خدای خلک شرمېږي په صورت خوراک خلک شرمېږي په ولاړه ټول لګیا دي که په ناسته کښېني نو شرمېږي خلک بس وایي خلک دې په تندر ولګي خو چې خدای خوشحاله په سنت او خلک شرمېږي نن سبا وایي خلک به څه وایي وایي دا خلک به څه وایي خلکو دی خدای بیخو دی کوم ځای کې چې خلک د دین رکاوټ جوړېږي په شړاته یې وکړه د پیغمبر تابعداري کوه د الله تابعداري کوه خدای ته جړه کوه ذکر تسبیح لاس کې راواله الله یادوه تلاوت د قرآن شریف کوه ګټه د دنیا چې څومره مال ګټې ګټه وسره په حلال خرچ کا په دنیا کې په ښځه کې چې آخرت کې په کار راشي نو زما نو خبره مې دې پورې کوله هغه حضرت ابوبکر وایي زما پیټې به ته قیامت پر ورځ ته دا پیټې ځان ته مخکې که چې تاله جړه راځي که ای حضرت عمر رضی الله عنه اوهو حضور پاک ته څونه خوښ او څونه نږدې او یو ځل نه بار بار د جنت زیرې ورته میلو شوې دي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه د پیغمبر مبارک رازدارو د حضور پاک ډېر رازونه ورسره پټ پټ صاحب السر ورته وایي حضرت عمر یو ځل راوغوښتل ته کښېنه حذیفه تا ته حضور پاک ډېرې پټې پټې خبرې کړې دي او ډېر رازونه یې در سره دي وی او امیر المؤمنین
وی منافقین یې درته ښودي دي وی او امیر المؤمنین یو یې راته ښودی پلانکې منافق پلانکې منافق دی راته ښودی زړه کې مې د هغه منافقینو په لیست پروت دی فهرست پروت دی ټول معلوم دی خو ګوره امیر المؤمنین درته یې ښولی نه شم ویرېده اشه عمر ته وښایه چې دا منافقین داسې نه توره راوالي او ډس پې شروع او جذباتي و غصه ناکوره دین دپاره امیر المؤمنین نشم ښودلی درته خفه کېږم نشم وی نه ما ته مه ښایه چې تا سره د پیغمبر راز دی نو د حضور پاک راز خو به نه پاش کې نه د نظر غواړم خو ته یو کار وکړه حذیفه دغه منافقین چې تا ته حضور پاک ښودلي دي یو نظر پرې واچوه چې د عمر نوم پکې شته او که پکې نشته دې ته یاره وایه خو په سلګو په جړا شو حضرت ابوبکر صدیق راغی حضرت حنزله رضی الله عنه په لاره روانو او چغې به یې ولې نافق حنزله ګډوډ شوی دی دې زمانه حنزله ګډوډ شوی دی ابوبکر مخې له ورغی حنزله څه چغې وی یاره وی ابوبکر چې د پیغمبر په مجلس کې ناست یو نو داسې راته جنت ښکاري او دوزخ لکه چې په سترګو یې وینو داسې مړه کې پراته حالت بدلی نه ښځې یادي نه بچي یادي نه دنیا یادی بس جنت او دوزخ په دې سترګو راته بس مخامخ بس داسې ده لکه چې ښکاري او چې کله د حضور پاک د مجلس نه بار وځو نو بیا ښځو سره او بچو سره یو ځای شو نو بیا هم هغه حالت نی کوم چې د حضور پاک سره حالت نو دا خو ځایمه چې دا خو نفاق دی یو وخت کې د جنت یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د دوزخ یاد دی کور دی نه دی یاد هلته د خدای یاد دی د پیغمبر مجلس کې کور کې د نه بیا ښځو بچو ته توجه ده ابوبکر وی و انا وجدت دا خو ماتم کېږي واقعي موږ چې حضور پاک مجلس کې ناست یو نو بیا حالت بدلی بس ابناء الاخرت یو چې بس آخرت والا یو او چې کور ته لاړ شو ابناء الدنیا بس بیا دنیا سره راځه د حضور پاک نه تپوس که رسول الله مبارک له ورغه کېناستو مخکې چغې وویله نافقه حنزله ګډوډ دی څنګه ګډوډ دی وی صاحب چې تا سره مجلس کې ناست شو بس مونږ وایو په خیرت کې ناست شو او چې ستا د مجلس نه جدا شو کور ته لاړ شو ښځو بچو سره ګډوډ شو نو بیا هغه حالت دی چې تا سره دی بیا دنیا حضور پاک ورته وفرمایل لو تدومو که تاسو په هغې حال همیشه یې چې ما سره یې په لارو کې په کوڅو کې په کور کې هم ستاسو دغه حالي لصافحتکم الملائکة فی بیوتکم و طرقکم نو فرشتې به سره په لارو کوڅو په کورونو کې په خیرحالي بیا کوي دونه مرتبه به حاصل ولکن ساعة هذه کله به داسې کله به داسې دی ورته ونه وی چې نه ښځې له بدې نو ښځه به راته یادي بیا به د نه هغه وخت لږ پیو پوټی خیرت تېر شي بچو سره به ناستې رزق به ګټې پروا نشته خیر عشق نشته دا خو د دنیا ژوند دی یارانو دوستانو سره به ناستم کې غم خادي به هم کې بچو له به روزي هم ګټې کاروبار له به هم ځې نوکرۍ له به هم ځې ښکلې جامه به هم اچوې یو صحابي حضور پاک ته فرمایي وایي ما ته خو دا خوښېږي چې زما د پیزار هم خشتی او زما د جامه هم خشتی دا کبر دی وی نه دا خو کبر نه دی ان الله جمیل یحب الجمال خدای ډولې دی او ډول یې خوښي ښه جامه اچوه دا مې دې پورې وي زمارونو ان الله جمیل یحب الجمال الله ښکلی دی ښایسته دی حسن یې خوښ دی ډول یې خوښ دی جامه دې ښایسته یي اچوه ورځه شریعت په دې ټولو خبرو نظر مه کوه شریعت کې تنګ نظري نشته ښکلې پیزار اچوه خشته ژوند تېروه ښکلې خوراک کوه خشته ژوند تېروه تکبر څه شی دی بل ته سپک کتل چې ښه جامه دې واچوله او ځان داسې د بل نه لوی حساب او بل غریب دی چې ده خو نشته او زما خو شته په دغه ښکلې پیزار او ښکلې جامه په داسې طریقه فخر کول چې بل درته سپک ښکاره شي دا بیا ګناه
موټر کې ګرځه ښکلې موټر ځان له واله پکې ګرځه خو چې دا نه چې خو زما ګاونډي دي خریب نشته او زما خو شته او دا بل بېکاره موټر دی زما خو ګټ دی داس تکبر شو د زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دا نه چې ټول عمر دغه خو ډېره لویه مرتبه ده که خدای ته کېناستې وړو بس زه د دنیا کاروبار نه کوم ګزاره مې کېږي ډېره مرتبه ده ډېره لویه هغه هر سړی نه شي ګټلی نه ګټه دنیا کې چې اوسېږې رزق زمینداري کوه ګوړچاري کوه تجارت کوه مزدوري کوه نوکرۍ لده خو الله مه هېروه الله یاد ساته الله ته ژړا کوه الله ته زاري کوه حضرت عثمان رضی الله عنه واقع مې راته اوس ذکر کړه څونه مالدار دومره مالدار و حضرت عثمان چې په مدینه کې 2 کسه ډېر مالدار لیکن په خپل مال کې خدای نه دی هېر کړی او مبشر بالجنت دی یو ځل نه حضور پاک د احد په غر باندې ولاړ دی د هغو جړقید غر په مبارک یې اوچته کړو دی غر له یې راوبروله اسکن احد غلی شه احد انما علیک نبی یو پیغمبر در باندې ولاړ دی و صدیق یو صدیق در باندې ابوبکر ولاړ دی و شهیدان 2 شهیدان چې دی جم دي خو شهادت په نصیبېږي 2 شهیدان در باندې ولاړ دي یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان یو لور ولا حضور پاک ورکړی او وفات شو بل یې ورکړه او وفات شو وی ارمان که ما سره درېیمه وي لو کان عندي که ما سره درېیمه وي ابا مې عثمان له ورکړی درته عربي الفاظ ده چې تاسو پوه شئ لیکن چې رابغې حضرت عثمان په مقبره به تېرېده په قبر هلکه قبرونو له ځای تاسو نه د مور قبر له ځای نه د پلار قبر له ځای نه له به څه نرم شي حضور پاک فرمایي قبرونو له ځای د زیارت القبور کوي شرعي طریقې سره قبرونو له ځای تذکر الاخره انها دا تا ته قیامت یادوي آخرت یادوي نه دی نو یار څوک هم زړه نه نرمېږي څنګه به نرم شي ته لاړ چې د پلار قبر لا هلته لږه دعا ورته وکړه لږ تلاوت وکړه ثواب ورته وبخه سلام پرې واچوه کښېنه خپله به دې زړه راشي چې او دا زما مور خو یو ځل به بالغ ته ډډه والې و ما به وله پخپو چاپي کوله او زما مور خو د دې قبر نه ډېره یېرېده او زما مور خو ما سره ایسی ورته ما په اوړي کې لګوه په ژمي کې به مې ورته هیټر لګوه پکې به بوزه به مې ورته خو نن دلته پرته زه به هم راځم نو ما پلار و ما به ولې چاپي کوله ما به ولې په اوړي زور کوه هغه خدای دې نن لاندې په خاورو کې پروت دی زه به هم راځم ای دا دې ورور مې پروت دی نیا مې پرته ده بچې مې پروت دی فلان کې ته لاړ شه قبر لږ غوندې کښېنه چې زړه نرمېږي که نه نرمېږي نو ته په 10 کاله کې د پلار قبر له نه دی د مور قبر له نه دی د استاد قبر له نه دی نو صاحب تا بړه څنګه نرم شي د زړه د نرمېدو کومې فارمولې چې حضور پاک ښودلي په هغې عمل وکړه که خوشحالېږي قبرونو ته تلل مقبرې ته تلل دا مړي الله خبروي دا خوشحالېږي بلکې تر دې حده پورې علما وایي که د چا نه پلار خفه تلي او مور ترې خفه تلي وایي مقبرې ته قبر له وله ډېر ډېر ځه شرعي طریقې سره قبر لذا شرعي طریقه به راته بل وخت چاته وښیمه قبر لذا انشاءالله نو خدای به یې د نه د مرګ نه پس به یې د نه خدای رضا کړي الله قادر دی د عثمان به راغی په مقبره به تېرېده قبر له ورغی حضور پاک په خپله بقي مقبرې ته به او چې قبر له به راغی او کې به ناسته نو دونه به یې وجړل چې دا ږیره به یې په اوښکو لمده شوه دونه به یې وجړل نو چا ورته وایي صاحب د جنت ذکر کېږي نه جاړئ د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ او چې قبر له راشئ نو جاړئ او ته څه وایي وایي ما د حضور پاک نه اورېدلی دي چې د قبر د آخرت په منزلونو کې لومبی منزل دی لومبی پوړی که دا د چا نه ښه شو وروستو به د دې نه ښي که دیګ خراب او ګډوډ شو وروستو به د دې نه خراب او ګډوډ وایي ما د خپل محبوب نه اورېدلی دي حضرت عثمان د خپل محبوب نه مې اورېدلی چې قبر د وحدت یو کوټه ده هېڅوک به نه یوازې به پروت د لړمانانو د مارانو جاله ده نو یېرېږم د قبر د مارونو زړه نرم کې بس دا د خدای خوښي
زړه مه سختوئ په تکبر زړه سختېږي کبر مه کوه په عاجزۍ زړه نرمېږي عاجزي کوه دا یو علاج د الله په یاد او په آخرت او په ذکر او په قبر زړه نرمېږي او صرف په دنیا یادولو زړه سختېږي په جړه زړه نرمېږي په خندا زړه سختېږي زړونه نرم کړئ نرم زړه د خدای پاک خوښي او سخت زړه دا د الله پاک نیک خوښ صحابه خو دا ډېر لوی خلک دي صاحبه صحابیات یو بیبي ده وخت کم دی ګنې د هغې واقع به مې ویلې وخت کم دی بل وخت به ویم حفصه بنت سیرین ټوله شپه به یې خدای ته ژړل حالانکې د حدیث استاده زمونږ په کتابونو کې دا چې څومره نن علما وینئ محدثین عرب عجم چې څومره وینئ د دې ټولو په استادانو کې راځي لویه محدثه ده د پیغمبر د حدیثو خدمت یې کړی ټوله شپه به لګیا وه او د الله عبادت به کو جړه به کوله په 3 ورځې کې به یې قرآن شریف ختمه ته قرآن شریف وایه او ختموه چې تا له جړه راځي او که تا له جړه نه راځي وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا اذا تتلى عليهم آيات الرحمن اذا خدای د قرآن آیاتونه به پې ولوستلی شو خروا پس مکه به پرېوتل خروا سجدا وبكيا په سجده به پرېوتل او جړه به یې کوله موږ ته چې نن د قرآن شریف تلاوت کوي او ملا صاحب لږ قرات اوږد کړي د سهار په مانځه کې نو کله په یو خوا کله په بل سلام ګرځي استاد جي چېرته پکې تللی استاد جي له دې بوډاګانو غم د سره جوړ نشته دا دونه ودرېدي شي بوډا غریب غږ نه کوي نه کوي دا یو پکې وي که نه د پالیفلامو شیطان د میدان ګرمۍ د خلک استاد سره اوچتئ پکې اوازو کې منځ کې شتې راوړي استاد جي له دې بوډاګانو غم د بوډا غریب وي وایه موږ څه نه وایو دا یو شیطان دا په محله کې یو وي کله ملا پسې خبرې کوي کله وي وختي رالی او کله وي ناوخته رالی کله وي بانک دی وختي وي او کله وي بانک دی ناوخته وي کله وي تا په سپېمو کې ګوتې والې په مانځه کې تا غوږ وګاروه تا دا چل وکړه دا یو شیطان دی دته میدان ګرمې وي میدان ګرم دا د خلک ګرمۍ چې دا خلک په دې استاد باندې راوچت شي ځان سره خلک راوچت دی اواز به هغه ځای نه کې استاد جي چېرته پکې تللی چېرته تللی وم یاره خبر مې خولې له راله خو سپکه نه ویم درته چېرته تللی وم کوهستان ته تللی چېرته تللی خو سبق مې د قرآن شریف درته وی که ته په قرآن تنګېږي کم وخت صحابو څه چل کړی پته شته راته د شپې به یې لمونځ کو نو د 2 ستنو منځ کې به یې پړې تړلې هلکه نفل خو په نسته هم صحیح ده پیغمبر په نسته کړي دي علیه الصلاة والسلام په نسته پیغمبر مبارک کړي او نفل په ناسته بالکل صحیح دي څه خبره پکې نشته خو بیا هم حضور پاک فرمایي د ناستې نه ولاړه بهتره دی د بهتروالي دپاره به څه کول د 2 ستنو منځ کې به یې پړې تړلې نو تلاوت به یې د قرآن شریف کو په تهجدو کې په نفلو کې نو چې ستړي به چې خوب به نه شو ټینګولی نو په هغه پړي به یې ځان ور واچو لاسونه به یې پې ور واچو په پړي باندې چې کېناست حالانکې په ناسته هم جیز دي نفل هېڅ خبره نشته دونه شوق و شوق د ولاړه سره دا چلونو ته استعمال کا چې تا له جړه راځي او که تا له جړه نه راځي او که ته تکبرات کې په قبرونو کې جړه نشته او اخیري به درته ده ویم د جړه برکت اخیري بدر کې مسلمانان څومره او کافر څومره تقریبا 1000 کسان نیم سوه خو خیر مونږ زر یاد 1000 کسان کافر مسلمانان 313 کافر سره ټولو سره تورې وې مسلح ورته وایي مسلمانانو سره 8 تورې هلکه د 1000 تورو 8 مقابله کولی شي نه کافرو سره 900 اوښان دي 900 مسلمانانو سره 80 کافرانو سره 80 اسونه دي مسلمانانو سره 2 دي هغې سره 1000 تورې مسلمانانو سره 8 نو په 8000 تورو مقابله څوک کولی شي د کجورو په ډاک د تورې مقابله کې نو حضور پاک حضرت علما لیکي چې هلته والا په بدر کې یو سپر جوړ کړی و د لرګو د سانګو عربی کې عریش ورته
اوس هملته جومات دی هغه جومات ته مسجد عریش وی د هغې سفر لاندې صحابه وایي مونږ خوبونه وکړل او یې حضور پاک ټوله شپه الله ته جړه وکړه د جړه برکت وکړه نو ودرېده په ولاړه لګیا دی په سر مبارک یې څادر دی او جاړي او څه وایي اللهم هؤلاء حفات خدایا زما د ملګري صحابه خپې بلخپې دي سپلیم نشته اکثریت پکې سپلیم نه او خپې بلخپې مزل آسان کار عوراتون پروردگار بربند دا چې صرف عورتونه پټ دي کمیسونه هم نشته جیاعون اوږې دي اوږې ډوډۍ هم نشته الله اوږې دي بربند دي پروردگاره خپې بلخپې دي سپلیم نشته خرجوا فی سبیلک تعالی راوتی دي پروردگار ستا په لار اللهم ان تهلك هذه العصابة کدا ډل هلاک شي لم تعبد الا يوم القيامة قیامت پورې بستا عبادت بیا څوک نه کوي عقل کم دی و چې 313 دو تور اتو تورو باندې د زرو مقابله وشي هغې شوق کې راغلي و بطرا قرآن شریف کې الله فرمایي لیکن الله پاک حضرت ابوبکر ورغی د حضور پاک نه څادر پرېوت هغې اوچت په په سر یې ورته واچو حسبک یا رسول الله بس نور مه جړه مه کوه بس چې مرو مړه دي شو جنت ته به لاړ شو هېڅ خبره نشته الله پاک فورا آیت راولېږه سیهزم الجمع ویولون الدبر او 1000 فرشتې وله خدای راولېږلې 1500 جبریل علیه السلام او 500 میکائیل علیه السلام دا زر کافران پہ خدای ذلیل کړل او یې ته مردار کړل او یې ته لاسبند وتړل مکی مدینې ته بوتل بس خدای ته رجوع جړه دا قیمتي شی دی نو د دنیا ژوند دی ختمېدو والا دی تېرېدو والا دی